الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. زما عزت مندو مسلمانانو، اللہ جل جلالہ دے زمونگا استاسو کامل ایمان نصیب کی، او اللہ جل جلالہ دے زما استاسو آخر خاتمہ بالایمان کی، او اللہ جل جلالہ دے زمونگا اعمال دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احکاماتو او دا سنتو مطابق، او اللہ جل جلالہ دے زمونگا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کم چی دا ہدایت ستوریو، کم چی دا پیغمبر علیہ السلام اولنی شاگردانو، کم چی دا پیغمبر علیہ السلام عاشقانو، اللہ دے زمونگا دا حغی اتباع نصیب کی۔ یقیناً خبر دا زما عزت مند یو صحابی
اصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. د یو صحابي جون چې ګورې، د یو صحابي حالات چې ګورې، د هغې زندگی چې ګورې، نو په هره معامله کې کاغه د جماعت معامله ده، کاغه د اجرې معامله ده، کاغه د غم او د خاده معامله ده، کاغه د معاشرت معامله ده، په هره معامله کې هغې 100% د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع، د قرآن کریم اتباع دا کړې ده. په دې وجه زما عزتمندو هغې کامیاب شوي او په دنیا کې ورته د جنت سرټیفیکیټ ملو شوی. اولئک الذین انعم الله علیهم اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون. دا سرټیفیکیټ یې ورته الله په دنیا کې ورکړی وي. لہذا صحابه کرام دا معصومین خو نو خو محفوظین عن الخطا. پیغمبر علیہ السلام ډایرکټ د هغې تربیت کو. د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام یو بهترین جماعت د صحابو تیار کړو، یو زبردست نمونه ده د هغې په ژوند کې زموږ دپاره. بالخصوص څلور صحابه کرام خلفای راشدین چې ورته ویل کېږي، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ. دا ټول دا څلور واړه په ټولو صحابو کې په اعلی مرتبه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د باغ ګلونه ډیر دي، کم کم ګل به درته یادوم. عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د وړوکي اختر ورځ ده، د اختر منزل را روان دی، مخې د سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مخې له ورغې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ورته غاړه وته په جړا شو، ډیر زیات یې وجړل. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی، د زمانې خلیفه دی او بادشاہ دی. عیدګاه ته منزل را روان دی، خلک په انتظار دي چې خلکو ته به اوس جمع ورکوي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ورته غاړه وته ورته جاړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته تپوس کوي، عمر په څه باندې جاړې؟ نن خو د اختر مبارک ورځ ده، د اختر د خوشحالو ورځ ده. ای عمر رضی الله تعالی عنہ ته په څه باندې جاړې او ولې خفئ؟ عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي، اے ابوبکر په الله مې دې قسم وي، یو ورځ د اختر ورځ وه، زه په دې لار باندې په دې ځای کې را روان وم او جناب محمد رسول الله راله مخې له راغې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې له راغې. ابوبکر نن راله ته مخې له رالې. جناب رسول الله نشته، په دې وجه جړا راځي. او یو ناشنا واقعه په هغه ورځ باندې وشوله. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زه یو ځای روان شوم. ما وی چې مخکې به جومات ته ورسمه، چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته کښېنم، خوا کې ورسره کښېنم او دیدار کوم. پیغمبر علیه السلام خطبه او بیان فرمایي. وی نبی علیه الصلاة والسلام د چا سره په خبرو شو، نو زه ترې مخکې لاړم جومات ته. ما وی چې د منبر او د محراب مخې ته د نبی علیه الصلاة والسلام په خوا کې کښېنم. زه مخکې لاړم، نبی علیه الصلاة والسلام ایثار شو، منبر او محراب ته تشریف راوړو. صحابه هم پریشانه شو چې نبی علیه الصلاة والسلام ولې عیدګاه ته رانغی. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، زه راووتمه، د عیدګاه نه واپس راووتمه، په لاره کې علي صاحب مخې له راغې. ما ورته وی چې هلکه جناب محمد رسول الله خو جومات ته را روان و، راونه رسېده، څه شو؟ موږ سره فکر شو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه شو. هغه راته وی چې ورګه کور یې ګورم. علي صاحب چې کور ته لاړو،
د خپلې دروازې خواته ور ورسېد نو په کور کې خبرې وې. علي رضی الله تعالی عنہ ور وډباو، आवाज کوي اے فاطمه څوک دي چا سره خبرې کې؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي دا مې بابا جان دی، دا خو محمد رسول الله دی. څه کوئ تاسو؟ نبی علیہ السلام خو د اختر منزل را روان. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وردن نشم او مې کتل، یو ماشوم د فاطمه سره دی رضی الله تعالی عنها او بل ماشوم د جناب محمد رسول الله سره دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بلار را روانو یو دوه یتیمانان ماشومان یې ولیدل چې د هغې جامې ګنده وې، خیره نه وې، صفا سوتره نه وې. غریبانانو، یتیمانانو، مسکینانو، مور او پلار وله جامې نه وې اغوستې، پلار یې وفات و، مور یې غریبه وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دواړه کور ته راوستل، فاطمې ته یې وې هله دا ماشومان سنبال کا. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي په الله قسم ما ولیدل چې یو ماشوم زما د حسنین مور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها لامبو او بل ماشوم باندې محمد رسول الله وباړولې او هغه لامبو او صفا کوي. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې ماشوم او لامبو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته آواز وکړ چې ستاسو د زنانو په دې خبره کې تجربه ډېره ده او زما تجربه نشته، تاسو ماشومان زر زر لامبولی شي. زه خو په مزه مزه لګیا یم، ماله خو چل نه راځي. بهرحال ماشومان یې ولامبول، سنبال یې کړه، ښکلې جامې او کپړې یې ورته واچولې او په خندا باندې د کوره رخصت کړه. د هغې نه پس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدګاه ته تشریف راوړه. خلک په انتظار او نبی علیه الصلاۃ والسلام د یتیمانانو په خدمت کې لګیا و. یو عجیبه سبق دی پکې زمونږ دپاره. د یتیم په لاس په سر باندې لاس راخکل، د یتیم خدمت کول، د هغې خیر خبر اخیستل، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته وی جړه راله په دې راله چې دقسې یو ورځ نبی علیه السلام مخې له راغلی و، داسې واقعه شوې وه. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او تمام صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صحیح معنو کې اتباع کوونکي وو. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي عمر چې دا خبره ده نو زه به نن هله عیدګاه ته درځم چې د یتیم په لاس باندې، د یتیم په سر باندې لاس کېږدم. چېرته یتیم او مسکین او غریب مسلمان ګورم، ماشوم ګورم چې د هغه امداد او تعاون وکړم، هله به جومات ته او عیدګاه ته درځم. جومات کې خلک په انتظار دي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په کوڅو کې ګرځي او چېرته یتیم ماشوم ګوري چې د هغه خدمت وکړي، چې د پیغمبر طریقه او سنت ادا شي. صحابه ناشنا خلکو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ په لار را روان دی، په اوښ باندې ناست دی، یو ځای کې اسې سر ښکته کړ، سر یې ټیټ کړ. ملګري دې تپوس کوي حضرت دا دې څه چلو کو؟ دلته خو بره نه ونه شته او نه غنه شته، ته په اوښ باندې ناست دی، نه بلډینګ مخې له درغلی دی او نه چت مخې له درغلی دی، سر دې ولې ټیټ که؟ عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په جړا شو. یو ځل مې نبی علیه الصلاۃ والسلام لیدلو، دا ځای را روانو، دې ځای کې یو ونه وه، هغې سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک جنګېده. نو نبی علیه السلام سر ښکته کو. نو نن خو هغه ونه نشته، خو ما د پیغمبر علیه السلام هغه ادا کوله، د پیغمبر علیه السلام هغه طریقه مې کوله، ځکه مې سر ټیټ که. صحابه کرام داسې کامل اتباع کوونکي. نن زمونږ نه سنت نه ادا کیږي. د پیغمبر علیه السلام سنت په ځان بوج ګڼو، مونږ وایو چې فرض پوره شي دا هم ډېره ده. داسې نه ده زما عزتمندو. د پیغمبر علیه السلام احسانات ځان ته مخې ته کړو، د عشق او محبت سره تعلق ساتي، د نبی علیه السلام یو ادا دا خپله کو او په ژوند کې راولو، لکه څنګه چې صحابه کړو.
نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي په الله قسم الا به جمعات تزم چې د خپل پیغمبر دا سنت ژوندۍ کما نن به زه هم الا د اختر منځ ورکوم او عیدګاه ته به درځما چې تر څو پورې مې د یتیم په سر باندې لاس نی راښکلی. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کوڅه په کوڅه ګرځي. د قدرت کار ته ګوره چې بنو سلمه یو قبیله د هغې کوڅې ته ورورسېده. چې هلته ورورسېد یو ماشومه ده د 4.5 کالو وړه جینۍ د کوڅه کې خپل ګیټ کې ولاړه ده، خیرنې جامې یې چولې دي او جاړي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته ورنږدې شه. ای بچې ولې جاړې ولې پریشانه یې؟ نن خو د وړوکي اختر ورځ ده، خلکو به فطرانه او عید الفطر دی، سرسایي به خلکو ویشلي، تاله به پیسې درکړي، تا به ځان له ښکلې جامې او پیزار ولې نه دي اغوستې؟ دا ځکه خو د اسلام په تعلیماتو کې راځي چې د وړوکي اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکوي، فطرانه ورکوي چې غریبانان، مسکینان، فقیران هغوی هم په دې خوشحالو کې شریک شي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي اے بچی اے ماشومې ته ولې پریشانه یې، ته ولې خفه یې؟ ماشومه ورته وایي مور مې کور کې بیماره پرته ده او پلار مې شته نه، غریبانان یو، مسکینان یو، فقیران یو. کور مور خبرې واورېدې. مور ورته وایي وی دې کاکا ته ووایه، دې سړي ته ووایه چې موږ ډېر غریبانان یو، مور مې غریبه ناجوړه پرته ده، موږ له به جامې څوک اخلي، پیزار به راله څوک واخلي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي زه به دې ځان سره کور ته بوځمه چې مور دې ناجوړه ده، زما ښځه به دې غلام به یې صفا سوتره به دې کړي، ښکلې جامې به درته واچوي. د کور نه ورته مور اواز وکړو وینا دې کاکا ته ووایه او دې سړي ته او دې صاحب ته ووایه چې ته مې کور ته مه بوځه، نن خو د اختر ورځ نه عثمان غني او عبدالرحمن بن عوف او ابو بکر چې د زمانې خلیفه دی او بادشاه دی هغوی به په مزو کې د هغوی خوا ته مې لږ بوځه چې هغوی مې وویني. نن مې د ابو بکر کور ته بوځه، امیر المؤمنین دی، د زمانې بادشاه دی، چې هغوی زما دا حال وویني چې د اختر په ورځ زما دا حال دی. هغه ماشوم ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي او وی ورته اے کاکا اے صاحبه ما د زمانې بادشاه امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کره بوځه چې زما دا حال وویني. او ورته وی زه به دې کور ته بوځم. وینا مور مې وایي چې بادشاه کره مې بوځه او ورته ووایه چې دویمه ورځ ده چې موږ ډوډۍ نه ده خوړلې، دا د اختر ورځ ده موږ روټۍ نه ده خوړلې. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو، ډېر یې وژړل. ورته وایي بچې څه خبرې که امیر المؤمنین نن درېیمه ورځ یې روټۍ یې نه خوړلې، ستاسو خو 2 ورځې وشو، کیدای شي امیر المؤمنین 3 ورځې نه خوړلې. زه راځه چې بوځم ابو بکر دې کره به دې بوځم. ماشومې په غېږ کې راواغسته، کور ته یې راوسته، خپلې بیبي ته وایي دې ته ښکلې جامې واچوه، صفا سوتره یې که. هغه ماشومه ورته وایي د 5 کالو ماشومه ده، د 4.5 کالو ماشومه ده. ای بابا دا دې کوم ځای ته راوستم؟ ما خو تا ته وی چې د بادشاه کور ته مې بوځه، دا خو دومره خسته حال کور دی، دا کور والا دا کوم ځای ته چې تا زه راوستم ما خو وی چې دا به د سیټانو د مالدارانو د خو خلکو کور یې، نو دلته کې خو څه شته نه. هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي بچې دا د امیر المؤمنین کور دی. بچې ماشومه ورته وایي ته امیر المؤمنین، ته خلیفۃ المسلمین، ته بادشاه یې، ته ابو بکر یې؟ وی آو بچې زه ابو بکر. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خپلې بیبي ته وایي دا سنبال که، په جړا مې لیدلې ده، اخیره نه مې لیدلې چې پاک او په خندا یې ووینم، هلې به خوشحالېږم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي په الله قسم ما د اختر په ورځ باندې
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل جامې پاکیزه او مزیدار جامې د یتیمانانو ماشومانو د خورو باندې لړلې لیدلې دي. ما لیدلې دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غېږ کې ماشومان واغستل، نو په هغې سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ښکلې جامې د هغې د خپو او د هغې د کپړو په خاورو باندې چې کوم دی نو هغه ککړې شوې. ابوبکر هم نن هغه سنت ادا کړ. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښکلی ژوند مونږ او تاسو وګورو. صحابو خپل که الله کامیاب کړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماشومانو سره، د یتیمانانو سره، د فقراو سره زبردست طریقه باندې صله رحمي کړې ده. د هیڅ څیز خاطر یې نه دی کړی. د غلام او د نوکر زوی دی اسامه ابن زید په غېږ کې ورسره ناست دی، ماشوم اتریش یو کو پوزه یې راوبیده. نبی علیه الصلاۃ والسلام زر خپل رومال ته خپل څادر ته لاس که هغه له پوزه پاکوي. عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي حضرت دا څه کوې؟ ورکه زه به رومال راوالم، زه به ورله په خپله لوپټه باندې پوزه پاکه کړمه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي نه، اسامه زما بچی دی، ما سره مینه کوي، زم ورسره مینه کوم، زه وله په خپل لاس باندې پوزه پاکوم. دا د پیغمبر علیه السلام اخلاق. د ماشومانو سره صله رحمي وه، په یتیمانانو باندې او په غریبانانو مسکینانو باندې مشفق او مهربانه پیغمبرو، او دکه تعلیم صحابو ته ورکو. اک ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د هغه ماشومې پالنه وکړله، هغې چې کوم دی ښکلې کړه، صفا سدرې کړه، د هغې نه پس جومات ته راغې او خطبې ووې، د اختر مونځې ادا کو. الله جل جلاله دې زمونږ ستاسو د ټولو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم والا اخلاق، صله رحمی، ورورولي دا نصیب کی. الله دې زمونږ د هغې اتباع نصیب کی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب